ابشر خجي، یا څنګه لکه مو خبره کوو تابعدار جي خجي ډېره ښه ده جي. تا ته څوک ووایي چې یاره اوبه راکړه، ماله دا شی راکړه، دا شی راوړه، دوکان نه دا شی راوړه، یا پلانکي ته ښه جي بلکل تابعدار جي. دا ډېر د احترام لفظ ده پوه شوې. دا بیخي دې نه روټۍ جوړه کړه دې لفظ نه پوه شوې، چې کم کس تاسو ته څه خبره وکړي نو هغه که مشر وي که کشر وي، هغه که سعودي وي که اجنبي که هر څوک وي، بس هغې جواب کې ابشر بلکل په سر سترګو ښه جي تابعدار جي پوه شوې. یا تا ته څوک وایي چې یاره دا شی دوکان نه راوړه، یا پلانکي ته دا خبره وکړه پوه شوې، سبا دا کار وکړه، چې هر رنګې خبرې تا ته څوک وایي چې دا کار وکړه، دا شی راکړه، دا پلانکي ته دا ووایه پوه شوې، یا ته داسې وکړه، نو بس ابشر ابشر ښه جي تابعدار جي. بل بشرني عنک، چا سره میلاو شوې خپل حال ووایه، خپل باره کې خوشخبري راکړه راله پوه شوې. نو دا خلک تپوس کوي، خپل تا حال احوال ته چا نه تپوس کوي نو ته به هغه ته وایې بشرني عنک، خپل باره کې ووایه ته څنګه یې پوه شوې. نو هغه به په جواب کې، او که ته بل چا تپوس کوې چا نه چې یاره پلانکې مور پلار رونه خویندې یا مثال خبره ملګری دی، بل چا تپوس ته کوې نو هغه باره کې به وایې بشرني عنه، د هغه باره کې پوه شوې، هغه باره کې هغه حال احوال ووایه، هغه باره کې خوشخبري راکړه پوه شوې هغه څنګه ده. نو د دې دواړو جواب دا چې ابشرک، ابشرک مطلب زه تاله خوشخبري در کوم، زه بلکل فټ فاټ یم، زه بلکل ټیک ټاک یم، زه بلکل خوشحال یم پوه شوې، ډېر ښایسته وخت تېرېږي. یا که بل چا باره کې ته وایې چې یاره هغه بل چا تپوس وکړي هغه باره کې هم ته ویلی شې چې بلکل هغه ټیک ټاک دی، هغه بلکل خوشحال دی، هغه ډېر ښایسته ژوند یې تېرېږي، ښه په روغ صحت باندې ده. دې بشرني مطلب ما له خوشخبري راکړه، ما له ووایه، ما خبر کړه، ته به ورته وایې ابشرک پوه شوې، زه تا له خوشخبري در کوم. دا ډېر د احترام لفظونه دي پوه شوې.